فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ان اللہ بیشک اللہ تعالی لا یستحیی حیا نہ کئی شرم نہ کئی نہ پریږدي ان یضربا دا چې بیان کی مثلا ما یو مثال د مثالونو نا بعوضتن د مچ فما فوقها یا چې د پاسه دا غي نوي فاما الذين ارچا کسان دی آمنو چغی ایمان راوړه دے فیعلمون اغی پویگی اغی تصدیق کئی انہو بیشک دا چه دے الحق دا ثابت تے حق تے من ربم جانب دا رب دا غینا واما الذین ارچا کسان دی کفرو چه کافران دی نو فیقولون اغی وی ماذا اراد اللہ س ارادہ کړی د الله تعالی بهذا په دې معنی مثلا د جهاد د مثالنا یضل به کثیرا گمراه کیږي به په دې سره گمراه کوي به په دې سره کثیرن ډیر لرا ويهدي او هدایت کوي به په دې معنی کثیرن ډیر سره وما یذل ان گمراہ کیږي به په دې معنی الا الفاسقین مگر فاسقان خلق شاده آیاتونو کې پیا الناس عبدو کې اثبات د توحید وان کنتم فی ریب مما کې اثبات د رسالت بیا وبشر الذین آمنوا دیگی اللہ بشارت ورکو کم یو دامنگ نو ہے لے کلما رزقو منها من ثمرت رزقا واتوا به هم فيها خالدون ان اللہ وما يذل به الا الفاسقین انو اس دیدائی کی شکایت ذکر کئی د کافران و مشرکانو نا اصل کی کافران و مشرکان اغی ظاہری خپل شکست اولی دو چمنگا پناہ کئیو نبی علیہ السلام برحق تے زمن خدایان زمن بوتان اس نشی کولے ستاکت چه دنو دا اللہ دے او نبی علیہ السلام اغی پزړه کې اغی دا خبر رااله چې نبی علیہ السلام دا خدای بنده دے دا اللہ برحق پیغمبر دے خو په حداوا چې د زد د هډ درمای او د عینات د دې څه علاج نشته په کائنات کې اغی زد اغستیو عناد اغستیو بدبختای اغستیو پا دی بنیاد مانے اغی رسول اللہ مننا نو چې کله سړی عناد والی انو دی بیا روغ خبر روانی نو اغی با د نبی علیہ السلام روغ خبر روانولا او نس خبر ایشو اغی نبی ایشو جوڑا کلاو پاغی بے اعتراض شروع کو لکه دی دور کې تاسو ګورئ دی انډیا باندې کله یو سړی یو خبره وکړي حالانکه هغه خبره هغه نه په غلطای وزي یا سبقت کلامی داغه هغه مقصد ني خو چې هغه کم مخالفین هغه خبره بڑ چھړ کروي چې دا خدا چلو کو
ګنې هغه پخپله بیا وضاحت کوي ما مقصد دا نه دی. نو دارنګې او کافرانو دی وی تاسو وایي چې قرآن مجید د الله کلام دی، دا د خدای کلام دی، او نبی علیہ السلام باندې دا جبرائیل امین راړي او په نبی علیہ السلام نازل دی. دا څنګه د خدای کلام دی؟ د خدای په کلام کې خو کله د مچ خبره کیږي، کله د عنکبوت خبره کیږي، د جولاګي. نو چې دا د خدای کلام دی نو دی کې العیاذ بالله دا دومره سپکې او حسیسې خبرې ولې راځي؟ لہذا دی کې چونکې دا معمولی خبرې راځي، دی د وجه موږ دا نه منو. لکه څنګه دی دا اعتراض وکړ، دی دا څنګه پیغمبر دی؟ تاسو وایي موږ ته د اودس ماتي چلم ښیي. قربان صحابه عجیب خلکو، صحابي ورته یا واو د نبی علیہ السلام مثال دا د شفیق او د مهربان پلار دی او د ټول امت د پاره دی. اوسم دی ګورئ هر پلار نه چې کم پلار ډیر نرمي، ډیر شفیقي، ډیر مهرباني، د خپل بچی ته دا چلم خیجی بچه تا با پرتوک سنگ آچه تجی لیٹرین تا ورشی نتبا کاموٹ سنگ استعمالے، تبا پلس سنگ استعمالے، او دسماتے با سنگ کی ڈوڑای با سنگ خوری. قربان دا رسول اللہ نا من خو سناورو که رسول اللہ نا تا دا طریقی نوی خولے حیوانیت و انسانیت چرتو. نبی علیہ السلام موږ ته د یو سیس طریقه خولې ده، د یو سیس آداب خولې دي، حتی چې د بیت الخلا آداب راته مخی. انو الله د هغې جواب کوي چې ان الله لا یستحیي ان یضرب مثلا ما بعوده. الله تعالی نه پرېږدي دا چې بیان کی مثال د یو مچ یا چې سیواوی داغنا په خصاصت کې په سپکوالی کې صد پارا الله چې د حق وضاحت کوي او د هغې دپاره یو مثال راړي، نو هر مثال الله راړي په هغې باندې د الله څه پروا نشته دی چې دا مثال دې راړي او دا دې رانړي. لہذا چې کم ځای د کم څه ضرورت راځي، وروسته سوره احزاب کې بیا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د زینبی بی بی ولیمه وا، هغه صحابه ناس نو هغه دا کې الله وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فیستحی منکم، هغه حیا کوي د تاسو نه. دا د مفسرینو دا سوال راوچت کړی دی چې ولې رسول الله د دین په بیانولو کې هم حیا کوله، په دین په بیانولو کې هم شرم کو، نو چې حیا او شرم کې تبا کار پرېږدي نو معنا هغه دا اعتراض وکړو چې بیا خو رسول الله هغه حق خبره پوره راونه رسول العیاذ بالله. حکیم الامت مجدد ملت شاه اشرف علی تانوی رحمت الله علیه هغه فرمایي چې نه، اصل کې دوه خبرې دي. یو خبر هغه ده چې هغه د الله د دین رسول سره تعلق ساتي، په دغه ځای کې کس خبره مې راغلی رسول الله صفا کړې ده. یو داسې کار و چې هغه د رسول الله ذات سره خاص و. مثلا یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته تکلیف ورکو، نبی علیہ السلام هغه تکلیف برداشت کو خو هغه ته هغه پوره هزار نه کو. نو د رسول الله خپل ذات ته چې کوم تکلیف راته د هغې به رسول الله لاره پرېښوده، د هغې کې به حیا کوله. نو یو صحابي کور کې ناست او کور ځای تنګ و، خو رسول الله هغه ته د حیا نه دا نه وي چې ته پاساله ځه. نو الله تعالی چې کوم دی الله تعالی حیا نه کوي، حیا دا خو د زړه سره تعلق ساتي. دې د وجه علما وایي چې د حیا نه مراد لا یترکو دی. او چې کله داسې معمولی مثال ذکر شي، کله د جولاګي کله د مچ کله د مچای،
انو فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، چې کوم د الله نیکان بندگان مؤمنان دي او دا غي په ایمان تازه کی، هغه دا غي نه یو لوی سمندر روان کی د معرفت. واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، او چې کوم کافرانی پارسای کې وای خوې بد بانرا بسیار، کله چې سړی خوې بدی انو بیا بانی ډیری، انو دا کافران دا منافقان دا مشرکان دوی د دې ضرورتو الله یذل به کثیرا، ډیر خلق گمراه کی بدی مثال سره چې انکار ته کوي نه مني نو هغه سره هغه لا په گمراهۍ کې سیوا کی. ګورئ قرآن مجید خو ہدایت د پاره راغلی دی، خدای په ولې گمراه کیږي؟ شیخ سعدی رحمت الله علیه وی بارا کے در لطافت تبعش خلاف نیست، بارا کے در لطافت تبعش خلاف نیست، در بالا لروید در شور بو محس. د باران په لطافت کې پر نشته دی، خو په خزم کووري کې خپ سلو کې چې په خراب ځای ورشي نو مرکونډایو کې بل ځای کې چې دا مار خلی ته ورشي زهر ته جوړ شي، چې د شیپای کولاوي هغه ته ورشي ملغلره ته جوړ شي. وما يذل به الا الفاسقين، پدې نه گمراه کیږي مرګ فاسقان خلق. فاسق چاته وای؟ عرب وای فسکت الردبه من قشرها، دا کجوره چې ډیره پخه شي او بړای شي دا د پوستکی نه وځي پډګي کې چې پخه شي نو هغه وای کجوره د خپل حد د نخ نه ووته. نو د فاسق ته فاسق څه کوي؟ د نخي وتی د اسلام د احکام تابعدار ني، د په بل طرف رواني. الله فرمای الذين دا فاسقانا کساد ينقضون چې دایمات عهد الله وعده د الله تعالی من بعد میثاقه پس د محکم والداینا ويقطعون دای کټ کوي ما امر الله چې امر کړ الله تعالی به پاغه سرا ايو سلدا چې وصل لیکلی شي اغه لرا ويفسدون دای فساد کوي په الارض پزمکه کې اولئک دا کسان هم الخاسرون هم دای نقصان والدی. الله اذا فاسقان ينقضون عهد الله، دای ماته وعده د الله نو الله سره وعده کړي دا به منو دا به منو. ما ته ویلو الله امان کند کې وعده کړي وا، الله وتعالى الست بربکم، دای ټول قالو بلا انت ربنا. او رومي وای هغه وعده چې کړي دي نو کلامی حق بدا گشتا منزل، کلامی حق بدا گشتا منزل کتایا دهد اعاد اول. زمانہ کلام دل راغله دی چې تا د جدن عاد اول اگر آیا دی کی الله سره د کوم وادي کړی هغه برابر کې. ويقطعون ما امر الله بي ان يوصل، او کټکای دی هغه چې الله وت امر کړی چې هغه وصل کوي. نو یو وصل د الله احکام، دویم رشتہ دارای پالی، وصل الارحام صله رحمی کوي روان مکوي. ويفسدون في الارض، او دی فساد کوي پزمکه کې په شریعت عمل نه کوي. اولئک هم الخاسرون، الله دا نقصان والی تبادی. کیف تکبرون، سرنگ کفر کوي تاسو بالله فالله تعالی سره وکنتم امواتا او تاسو مړوي فاحیاکم الله ژوند درکو ثم یمیتکم بیا وفات کی تاسو لرا ثم یحییکم بیا ژوند کی تاسو ثم الیه ترجعون بیا بدل الله تعالی ته رد شي نو بیا بدل الله تعالی صدر کی بیا بدل الله جزاء در کی تاسو د اعمال او جزاء. اوس کیف تکبرون بالله عام مفسرین وای کیف تکبرون سرنګ د الله کفر کوي
تاسو مړوي په کفر سره په جهالت سره نیسوي فاحیاکم الله ای ژوند درکو په ایمان سره په قرآن سره په علم سره په دین سره بیا به مړ شي بیا به الله تعالی ته ځئ انو دې کې کیف تکفرون بالله کنتم امواتا فاحیاکم دې کې دا طالبان عالمان پوهیږي فتعقیب مع الوصل لرازی او ثم دا بیا د تراحی د پار رازی انو مرشوی فاحیاکم الله حیات برزخی در کا په قبر کې ثم یمیتکم بیا شپیلای ویل شي بیا به مړ شي ثم یحییکم بیا به ژوند دی دویم داره کنتم امواتا تاسو مړوي ګورئ جی دا انسانان نه دي منګ ټول د سیل نه جوړي سیل ته حیلیه وي حیلیه دا لسم چې سکول کې لسم ویلي کنه څه دوخ ویلي یو خدای چې لکه په پاکټو پاس شوی سوال ورځي نه غزان له خبره ده خو چې دوخ ویلي انو هغه په دې پوهیږي چې منګه زمنګ دا جسم دا د سیل نه جوړ دی دا د حلیې نه جوړ دی حدیث کې راځي کل بنی آدم یاکل التراب د انسان دا ټول جسم دی چې مړ شي دا خاري وخوري الا عجز الذنب دا عجز الذنب ولا نخوري کیلا یا رسول الله صحابه وی یا رسول الله ما عجز الذنب عجز الذنب څه شی دی قال نبی علیہ السلام فرمایل مثل حبه خردل د اوری دانه نی پاغه زمانہ کې مایکروسکوپ نو دا غړې غړې الی نه وی رسول الله ورته وی حیلیا صحابه ته مثال ورکي دا پشان د اوری دانه ست وی یا خود شړشم نه نارای دانه دا یا اوری دانه دی ته وی دا نور کې په دیوال کې سورې نو د نور یو نه خراجي نو هغه کې دا نارای ذراتی دی ته اوری دانه وی رسول الله ورته داسي نو دا انسان ساينسدانان وي د اول غیر نامیاتی مرکبو د ان ارګینک کمپاوندو پدې کې حلول اوشو نو دنا ارګینک کمپاوند جوړ شو نامیاتی مرکب شو او د دې نامیاتی مرکب نه د سل او حلیه جوړه شو نو تمړ وی ان ارګینک کمپاوند وی فاحیاکم الله دل یو ژوند درکو یو جسم درکو خانه تب بیا مړ شي ریزه بشي ګورا کوي سوزو نو هم اغا سل حلیا اغا ژوندای وی او که سمندر تشي ریزه شي اغا ژوندای او ګورئ تاسو به چرته کتلی یا نه دا څوک د پیپسي کارخانه کې پاتې شوی کرما کتلی دي دا د پیپسي دا بوتل نه دی دا غړ بوتل چې کمی دا دوره دانې دوره سپینه دانې دا د هغې نه جوړېږي دا دومره غړ بوتل انو دا چې کوم دی دا لوی پیپل ته وګورئ غډ کیتا دا نه دوره دانې نه جوړیږي نو نبی علیہ السلام وای انسان بخاری شي عجز ذنب به موجودی عجز ذنب سره سپاینل کارد دی ریړ کی هډی او دغه ځای دغه اصل له تاسو کتلی د انسان د ټول جسم دا فنکشن نه دا د مازغه دا کنټرول کوي نو کله د کنټرول کوي اخر کې دا مازغه کار پری د ستړي شي چې د ستړي شي د اودشي چې د اودشي اوس دغه ډیوټي سپاینل کارت ته ورکی ان د بلستنه چولی ان د باندې خولي راشي نو د عقل لا ټیم کار نه کوي د ځان نه بلستن لري کی دا سپاینل کارت کوي ټول کار تنګ شي په یو طرف واړيږي په بل طرف واړيږي
او دک انسان چې خاري شي دغه سیل دا سپاینل کارډ دا به نه خاري کېږي، دا به وي پیچ په هر حالت کې. اګورئ جی نن ساینسدانان ټیشو کلچر ورته وایي د ډیګ یو پاړه، دا یو پاړه ده د هر ډیګي دې کې په لکونو سیل دي، په لکونو حلیې دي، او د هغې نه دی په لکونو پودې جوړوي. یو انسان چې هغه یو پاڼه راوالي، یو سل یو حلیه راوالي او د هغې نه دومره غټ غټ څیزونه جوړولی شي، نو هغه ذات چې هغه د کائنات خالق او مالک او رازق دی او د هغه لوی طاقت دی، نو هغه به دې قدرت نه لري چې دغه سل نه چې دی نو بیا دا روغ انسان پیدا کړي. چې دا ساینسدان دومره غونتې شی د دې کولی شي، نو الله خو موږ کافرانو ته ځناورو تاسو د قبر د زندګۍ نه او د بعض بعد الموت نه هسې انکار کوئ. بعض بعد الموت دا خو عقلاً ثابت دی چې کم ساینسدان ټیشو کلچر باندې پوهېږي د بعض بعد الموت نه څنګه انکار کوي. پوهېږئ و الیه ترجعون په دوره ډېر دی. ان الله بشک الله تعالی لا یستحی نه پرېږدي دا ان یضربه چې بیان کی مثلا ما مثال د بعوضتن د مچ یا ماشي په ما فوقه یا چې د پاسه د هغې نه وي. فاما الذین چا کسان دي آمنو چې د ایمان راوړه دی فیعلمون هغوی تصدیق کوي وایي انه الحق دا حق د من ربهم د جانب د رب د هغوی نه. واما الذین چا کسان دي کفرو چې کافران دي فیقولون هغوی وایي ماذا اراد الله څه اراده لري الله تعالی بهذا په دې سره مثلا د جد مثال نه یضلو گمراه کوي به په دې باندې کثیرن ډېرو لره ویهدي هدایت کوي به په دې باندې کثیرن ډېرو لره وما یضلو نه گمراه کوي به په هغې باندې الا الفاسقین مگر فاسقانو لره. دا فاسقان الذین کسان ینقضون چې دوی ماتوي عهد الله وعدې د الله تعالی من بعد میثاقه پس د محکم والد ویقطعون ای کټ کوي ما هغه امر الله چې امر کړ الله تعالی به په هغې باندې ان یوصل چې پیوست دې کړی شي وصل دې کړی شي ویفسدون دی فساد کوي فی الارض په ځمکه کې اولئک دا کسان هم الخاسرون دی نقصان والدي. کیف تکفرون څرنګه کفر کوئ تاسو بالله په الله تعالی باندې وکنتم وی تاسو امواتن مړه فاحیاکم الله ژوند درکو ثم یمیتکم بیا به مړه کی تاسو ثم یحییکم بیا به ژوندي کی تاسو ثم الیه ترجعون بیا به دی الله خاص دی الله تعالی طرف ته تاسو رد کړی شئ. الحمدلله رب العالمین. کریم خدای ته زموږ د ټول ناراضي شي، الله زموږ په حال رحم وکړي. کریم خدای زموږ تقصیرات معاف کړي، الله موږ ته کامل ایمان راکړي، الله موږ ته کامل رضا راکړي، الله موږ ته کامل تقوا راکړي، الله موږ ته خپل قربت راکړي، الله موږ ته خپل معرفت راکړي، الله موږ ته خپل عظمت راکړي. الله زموږ سینې د قرآن مجید علوم ته کلاو کې، الله زموږ د درد څومره شرکا دي الله د ټولو سینې د قرآن مجید علوم ته کلاو کې، ټولو ته د قرآن مجید انوارات او برکات نصیب کې. خدای څومره چې د مشران دي الله تقصیرات معاف کې، څومره چې د الله نوجوانان دي الله ځوانای کې دین دپاره برکت واچي، څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمله کې، څومره زنانه دي الله تی دیندار او پاکبازه ولري، څومره طالبان رونه دي الله تی د دین خادمان کې، تی عالمان عاملان مخلصان کې، الله دنیا د دی خادمه کې، الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. کریم خدای موږ د دین خدمت والے آخر خاتمه الله زموږ په کامل ایمان کې، الله در شیخ صاحب دامت برکاتم الله عمر کې برکت واچي، الله کامل صحت ولا ورکي، الله دا غي برکات په موږ باندې تعدیر وساتي، او الله د دې مرکز او د دې دارالعلوم چې څومره ضرورت دي الله د غیب برابر کې، او الله دا غي په ژوند باندې د دې د تعمیراتي او تعلیمي دواړه کارونه عروج ته ورسه. الله زموږ د ټول ناراضي شي. زموږ یو په پوزوی وفات شوی انو دعا وته کې الله دې مرکز منوره موثر کی، الله دې وته مغفرت نصیب کی، الله دې زموږ د ټول په حال رحم وکي. اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار
वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल फ़क़्र वक़िना अज़ाबद दीन वक़िना अज़ाबल मौत वक़िना अज़ाबल मीज़ान बिहुर्मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहुर्मतिल क़ुरआन बिरहमतिका।